صرف او صرف جمعیت علماء اسلام ته حاصل دی. خو که دوی د یو انګریز د برکټیان کوم چې بهر نه دي زېږېدلي دي او بهر دوی لوی شوي دي، د دوی نه همدغه بچي کوم د انګریز برکټیان چې وو هم د دوی نه دا کس پر شوي وو او که هغه کیجوال ټیم وه او دغه ټیم تاسو صرف دې ته اندازه ولګوئ چې زموږ د دې علماو اقتدار وچرې دا تاسو نه تپوس کوم او موږ ورغلي یو دې دعا ده دې جنازې ده، آیا دوی به موږ دې جنازې او دې دعا ته پرېښي وو؟ دا ثبوت په دې خبره باندې وي چې د اسلام څومره تشریح زموږ د علماء کرام کوي خپلو طلباو ته چې اسلام نوم د سلامتیا دی، موږ به پرامن یو او موږ به هېڅکله هم دا قانون دا ادارې او د ملک د بغاوت هېڅ نه وکړو. بیا زه د دې خپلو ادارو نه هم دا تپوس کوم چې ته دا د افغانستان کس دی، ته وایې چې دا د افغانستان نه راغلی دی، نو د افغانستان بارډر افغانستان یو لینډ لاک کنټري ده، د افغانستان ستا په حیثیت د هغه هېڅ قسمه حیثیت نشته په قول ستا، نو ته به چې ماله د دې طرف نه څوک نشي کنټرول کولی، ته چې ماله زما د دې مغرب طرف ته یو کمزوري ملک د هغه له ته ماله دفاع او ته ماله د هغې نه پروټکشن نشي راکولی، نو سبا به ته ماله د سوپر پاور چې ځان ته امریکا سوپر پاور وایي او یورپ او یو اس اس آر او د چاینا او ورسره د رشیا نه کوم قسم پروټکشن راکړي چې کمزوري ملک له تا باندې خلک راځي او تا قتلوي. زموږ نور نه اپیلونه شته، دا احتجاج د نن ورځې پورې متعلق نه وي چې دا به راشي او دا خبره به ختمه شي، دا خبره به نه ختمېږي، دا به جاري او ساري وي انشاءالله. زه په آخره کې چونکې زما نسبت عمدې خاندان سره دي، د حضرت شیخ صاحب مولانا حسن جان رحمه الله پرې یم او زما قریبي رشته دار دی حضرت شیخ محمد ادریس صاحب، د هغوی په حیثیت د هغوی د خاندان یو ممبر زه ستاسو د پښتنو اشنغرو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو د ټولو مېلمنو ډېر قدر او ایاز او ډېر احترام کړی دی. الله پاک تاسو ټول خوشحاله کړي.